أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل سورہ یونس آیت نمبر یوش پتم نبی شروع کو الحمدللہ موتاسو د سورہ یونس شپتم نمبر آیت پر قرآن کریم اولستو اللہ تعالیٰ دے دا خپل دربار کی قبول کی او اللہ تعالیٰ دے مونتا پدې باندې پویا او د عمل کولو توفیق راکړي او مزید دې الله تعالی موږ ته آسان کړي مستاسو اوري وما تکونو او نیت فی شأن فی حال کې وما تتلو او تنل ولی من هو د اغینا من قرآن یعنی د قرآن نا دا ته خپل مرضی باندې نل ولی ولا تعملون او نتاسو عمل کوي من عمل د هیڅ یو عملنا الا مگر كنا یمغا علیکم پتاسو باندې شهودا گوا خبر شهودن خبر اظهر کلا تفیدونا چتاسو کوي اغا یا تاسو ننوزی پاغکار کی یا هر اغا کار چی کوي تاسو فیه پاغی کی وما یعذبو دیجا پوری دا آیت دا نیمہ حصہ دا کم چتاسو واردو وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن دا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی یعنی دیجا پوری خبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پارا دا بیا دین بعد ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا استفيدون فيه دا اللہ تعالی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالفین تا فرمائی یعنی اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام تا فرمائی چتا دا قرآن کریم ہیچ یو شے تلاوت نہ کئی الا دا چی اللہ تعالی تا دا پتہ دا او اللہ غینا خبر دے استاغا محنت استاغا خواری استاغا اخلاص استا خلق دا پارا پزړه کې درد او د قران د قرولو هغه مهنت او خواري دا ټول الله ته دغه خبر ده او هغه خلق تعالی احساس ورکړي چې څه تاسو کوي هغه عمل چې تاسو کوي دغه په مخالفت کې دغه په ضد کې په نه منلو کې په شرک کې په بدعاتو کې وغیرہ هغه نه هم الله خبر ده او استفیدون سم چې تاسو کوي هر هغه شی چې تاسو کوي تاسو به نه نوتی یو تاسو هغه کې مشغول یی دې ټول نه الله خبر ده نو یو طرف ته په همدې آیت کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته اطمینان ورکړي او بل طرف ته هغه ته احساس ورکړي د هغه خبرې چې کمی کې هغه نه نوتی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخالفت کوي وما يعذب او نه پټيږي نه پنا کیږي دا پنا کیدو ته وي شی چې دسترګو نه پناشي الربک استاد ربنا هیڅ شی پټ نه دی من مثقال ذره په برابر د اندازې د یو ذره برابر هم ذره په لفظي معنا لکه څنګه چې په کړکی کې کله رڼا راځي هغه کې کومه وړي ټوکړي راځي د تویل کېږي او دا اشاره وی هغه شی ته چې هغه نه ورکوټه به بل نه ټول نه ورکوټه فل ارض بزمکا کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر او نه ورکوټه من ذالک د دینا ان د دې صفاتنا چې بیان شو مخ کې د ذره نه ورکوټه هم هغه هم الله خبر ده الله تعالی ګوره دا سي انداز کې خبره کوي چې ما تاسو مخ کې خبره کړې و چې الله د انسان د عقل په معیار مطابق خبره کوي
هغه انساني عقل ډیر خطه هم کې دی شي هغه ډیر بره هم کې دلی شي د انساني معیار مطابق مونږ عام ذهن کې چې وای زرا مونږ تخکاری چې ډیر ورکوټه شی وي دنه ورکوټه خوړشتنه ورست بیا کله بیماریان ډیر وشي یا ساينس تحقیق وکړو داسې شیونه راغله چې هغه په دوربین کې ښکارا کېدل بیا داسې شیونه راغله چې په دوربین کې نه ښکارا کېدل خوردبین کې ښکارا کېدل بیا په خوردبین کې فرقونه راغلل قسمونه راغلل ورکوټه چې ښکاری نه ښکاری وغیرہ وغیرہ هغه نه ورست نور او داسې شیونه دي چې هغه چې په مونږه په هغه انتهایی وړو هغه کې وګورو هغه د لکونو نه د کروڑونو په مقدار کې وي او حال دا چې هغه په عام دوربین نه هغه خوردبین کې هم نخکاری باغې کوم نخکاری هغه باوجود هغه لکه مثلا د نر په ماده کې چې کم هغه چونجه چې هغه انسان پیدا کی دا ژوندې هم د حرکت هم کوي او سام خلیبه کدا څنګه چې نور ژوندۍ د زمونږ څنګه چې دخکاری او حال دا چې هغه عام هغه کې ډخکاری نه همدارنګ نن سبا ځنه بیماریان لکه هپاتایټس ته د وایرس ته د اډوخکاری نه پام عام خودبینو کې څه چې ډېر غټو کې نخکاری پاکستان کې صرف 3 یا 4 داسې شیونه دي چې هغه سره غخکاری چې هغه ته عام هغه کې پی سی آر وای او هغه په کرونو په لکونو په تعداد کې او هغه کې ژوندۍ هم باقاعده او داسې ژوندۍ لکه څنګه چې نو الله تعالی الته فرمایي می مثقال ذره او بیا ورپسې فرمایي ولا اصغر من ذالک دنه ورکوټه یعنی که صرف د مثقال د ذره برابر نو تاسو اعتراض کوو چې اره دنه ورکوټه شونه مشته دي نو الله اصغر او دا صيغه تفضیل اسم ماده جګل الف داخل شي نو صيغه د فضیلت شي نه دنه اله مخکی بیا بل ورکوټه نه لکه کبیر لوی اکبر چې دنه لوی بیا بل دی د الله تعالی د پاره صفاتونو کې صفات لکه موږ الله اکبر وایي همدا غرانګي په ورکوټوالي کې هم من ذالک د دینا ولا اکبر او نه لوی الا مگر فی کتابن په کتاب کې مبین خارا لوح محفوظ کې الله تعالی د هر څه اندازہ مقدار معیار دغه ضرورت دغه خوراک دغه پالنه اب کم زیات تزیغه نه بس جوړیږي وغیرہ د هر څه د الله په علم کې دي الا خبردار ان بشکا اولیاء الله دوستان د الله تعالی ولی دوست هغه دوست چې هغه محبت کوونکی وي نږدې او هغه سرپرستی هم کوي او تا د پاره هغه د خیر باعث وي لا خوف يرب نوي عليهم باغوي باندې ولا هم او نه باغوي يحزنون غمجن کیږي به هم نه یعنی غي د پاره په مستقبل د پاره پریشانی نه او په ماضي باندې باغی د څه فکر نه څنګه غني ډیر بد کار کړي الذين د اولیاء هغه خلق دي د الله دوستان هغه خلق دي امنو چې ایمان راوړل دي وکانو او دوی یتقون چې هغه پرهیزګاری کوي تقوا په کې راشي بس دا ولی الله ایمان نه بعد الله یاره چا په ذهن کې راشي او د ګناهونو نه ځان بچ کوي بس دا ولی ده او سوره بقره کې ترشي وی دي هلته کې تاسو ورته چې مؤمنان د الله تعالی دوستان مؤمنان چې ایمان راوړي بس د الله تعالی سره د دې ولایت او بیا د دې ایمان کیفیت ته چا کې د تقوا کیفیت ډیر زیات ده نو هغه تعالی تعالی ډیر زیاته دا ایمان اوچته او چې چا کم ده نو هغه لپاره کومه درجه ده لهم دوی د پاره البشرا زیره ده فل حیات دنیا پښوند دنیا کې ژوند دنیا کې دې لپاره زیره ده یو زیره خو چې کوم عبد الله ابن عباس د دې په تشریح کې لیکلي د خپل ورکوټي تفسیر دی چې دا رښتیا خوبونه دي رښتیا خوب انسان ته باقاعده اطمینان ورکی سکون ورکی او خوشحال شي او هغه د پاره مخکې خبر کې لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوبونو ته اهمیت ورکو باقاعده په حدیثو کې دا غي بابونه قائم کړی دي د خوبونو تعبیر او درې قسمه خوبونه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلی دي یو هغه دي چې د الله طرف نه دي یو هغه دي چې د شیطان طرف نه دي یو هغه دي چې انسان په ذهن کې کوم خبره تیرې شي به شپې وګوري نو دا خوب د الله تعالی طرف نه باقاعده یو زیره ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا د وحی شپږ څلوختمه حصے نه یو حصہ ده نو دا د الله تعالی طرف نه نو هغه مکه دي شي دین علاوه هغه احساسات چې د فرشتو ذریعہ سره د انسان په زړه کې الله تعالی اچي کله به تاسو خپل لیدلی کار بګران شي الله تعالی په زړه کې اطمینان واچي په لږ اطمینان واچي مطمئن شي هغه سره خوشحال شي یا نور د بعضی وختونو کې سړی وګوري چې بالکل ما د پاره بده کې توان دي نقصان دي دا کار نشم کولای یا نه کیږي بیا هغه ته اطمینان حاصل شي هغه شي او مغه الله تعالی یو کې بیا دا غسي لهم البشرا دوی د پاره زیره ده فی الحیات دنیا په ژوند د دنیا کې وفي الاخرته او په آخرت کې لا تبديل نشته ده بدلیدل لکلمات الله د الله فیصلو لرا خبر د الله تا فیصلو د الله تا
ذالک دا هو الفوز اغا کامیابی دا ان یمدا کامیابی دا العظیم چې لوی دا لوی کامیابی دا الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي او د دې مضمون په سورته حامیم سجده کې هم راځي مخکې الته الله تعالی دا خبره کوي او هغه د دایانو په صفت کې الله تعالی بیانوي غالبا آیت نمبر 23 نه دا شروع کیږي د دایانو صفاتونه دي او بیا ورسته دا غي ټول تفصیل الله تعالی بیان کړی الته ملائکه د لپاره دا فرشتي باقاعده دیته په وخت کې دا خبر اچي چې موږ استعمال ګریو د الله تعالی طرفنا سوره حامیم سجده سوره فصلت 23 نمبر آیت نمخ کې دا ټول تفصیل دی ولا يحزنك تصجسك دعوت ورکوي نو هغه آیتونه خامخه وګورئ هغه کې به تاسو ته طریقه مخای او هغه کې به تاسو نور خلکو ته د دعوت په انداز باندې او دغه په لار کې چې کم تکلیفات پخېږي په هغه کې اطمینان هم تاسو ته حاصلي دا خامخه تاسو نن مطالعه کوي وای ګورئ ولا يحزنك او غمجن دین کیتا قولهم خبرې د دوی ان بشکا العزت عزت زور ورتیا الویواله لله الله د پاره ده جميعا اټول هو اغا السميع اوریدون کې ده العليم او په هم ده الا خبردار ان بشکل الله الله تعالی د پاره دی من اغت فی السماوات چې پاسمانونو کې دي ومن اغتسوق من اغتسوق فی السماوات چې پاسمانونو کې دي ومن او اغتسوق فی الارض چې پسمکه کې دي وما يتبع او پیروي نه کوي الذين اغکسان يدعون جغید واغان غواړي اغي بلنب کوي من دون الله سوا د الله تعالی نه شرکا ادنور شریکانو الله سره چې شرک جوړ کړی دی د نورو ان يتبعون دوی پیروي نه کوي تابعداري نه کوي دوی الا مگر کوي الظن د ګمان په بنیاد باندې روان دي پرون دی باره کې خبره شي او انهم او ندي دوی الا مگر دي دوی يخرسون قياس ته اندازه لګول دی شي ځان یو اندازه ولګا ممکن است اندازه غلط وي ممکن ده چې صحیح خودوالو کې 50% امکان دی او د الله په دې توحید کې عبادت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خبرو منلو کې اندازې نشته حتی کې چې الله منع کړی د په عمل کې د اندازونه یعنی کوم ورته چې شک ته پیغمبر علی السلام حکم کړی چې مې ساتي کوم دې کتاب ته شک کې غاړو کوم او د دې ټول د دې طریقې د عبادت او ټول بنیاد په شک باندې او په ګمان باندې په وهن باندې جوړ شوی دی مگر دی دوی ځان جوړون کی دروغجن قیاس آرائی اٹکلیان اندازې لګون کی هو الذی علی غذات جعل چې جوړ کړی دا لکم تاسو د پاره الليل شپا لتسكنوا چې تاسو آرام حاصل کړئ تاسو ته سکون حاصل شي دا یو آیت باندې تاسو خامخا سوچ کوئ کور کې دا وایي یو آیت تاسو بار بار تلاوت کوئ شاه ولی الله رحمت الله چې کومه انداز طریقه خودلې دا ډیره بهترینه ده او بهترینه صرف د بیان په بنیاد باندې تاسو نه وایم عملی طور باندې زما تجربه ده هغه فرمایي چې تاسو قرآن ته کول غواړئ تاسو دا ترجمه سره وای الله تعالی تاسو نه کولاوي او دا غرانګي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کومه طریقه الله په خپل خودلې ده یا ایه المزمل قم الليل الا قليلا تشبیه باسیگا او بیا غزه کې سوې ورتل القرآن ترتیلا ترتیل سره قران کریم لولا او تاسو سینه کولاوي او لا به تاسو سینه کې نیوی خبري اچي نو دلته تاسو وګورئ لتسكنوا چې تاسو آرام عمومي نو آرام ډاکټرانو ماهرینو دا اندازه لګولې دا ماهرین پرېګ دا تاسو خپل اندازه ولګوي د شپې 2 غنټې خوب ورځ ټوله ورځ ودوسګه غنه پوره کیږي د شپې هغه آرام سکون هغه تیاره د هغه ماحول دا هغه کې چې الله تعالی کوم اثر اچولې ده دا چا کړی دا څوک کوي او انسان خودمره حریص ده کدا تیار نه وي نو موږ شپې هم دغه مزدوریان کوله او کدا موږ مجبور ولې نه الله تعالی خپل آرامونو ته موږ بچره خپل بسترو ته خپل بچو ته بنوي راغلي موږ به مسلسل د خپل کاروبارونو د ګټه په سبب لګیا وي او الله تعالی موږ مجبور کړی و په دې کې آرام او سکون یا چولې ده فيه په دې کې والنهار اوردا مبصرا رڼا ولا روخانه تاسو کې چې ګرمي کېږي نو دلته زیشته ده هغه د کومګه بیمارانو د پاره کړه چې هغه د هیڅ نه چاته تکلیف نه هغه ته کېږي کله دلته لکتن تنګي خو لګارامي ځکه چې ګرمي ده دا هم دلته یې تاسو کې بل راشي لګ وتنګي خو رڼا الله تعالی پیدا کړی ده دا کوم چې بجلیان مونږ لګو بجلی یعنی ورځ درنا د پاره د شپې یا کوم کې چې تیاری وي غزه کې لګو چې کچېری 1980 کې دا اندازه لګولې او اوس په نورم لوی شي اوسنیدا با 1980 دغه پړاو کړو چې د امریکای او د ټول یورپ
هغه نه علاوه نور چې څومره ملکونه دي ایشیا وغیرہ وغیرہ او زموږ د پاکستان جنوبي ایشیا وغیرہ دا ټول د بجلی طاقت چې راجمه کی څومره بجلی چې موږ صرف کوو درنا د پاره شپې درنا د پاره دا د ورځې د یو منټ او یو څو سکند د بجلی هغه د نوسترګي هغه مصرف باندې هغه نه کم خرچ راځي یعنی الله تعالی په یو سکند کې یو منټ کې څومره بجلی چې موږ ترا کوي د ټوله دنیا چې کوم بجلی چې راجمه کی هم هغه طرف ته راسي دا دومره اندور الله تعالی موږ ته بندوبست کړی دی الله تعالی ان بشکا فی ذلک پدې کې لآیات نشانات لقوم اغقوم د پاره يسمعون چې غي اوري قالوا دی وای اتخذ الله لولد الله تعالی ولدا بچي اولاد سبحانه پاک هغه د دینا هو الغنی هغه مالدار دی غنی لفظي معنا بے پروا او مالدار ته څه کوي کی چې هغه بے پروايي هغه مالدار دی له هغه د پاره ما هغه څه دي په سماوات چې په اسمانونو کې دي او ما او هغه څه دي په الارض چې په ځمکه کې دي ان عندكم نشتا تاسو سره من سلطان زور دلیل هغه دلیل ته ځکه ویل کیږي چې دلیل په بنیاد باندې انسان کې قوت راشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعاګانو کې سلطان د طاقت په معنی باندې راغلی دی او دغه رنګي بادشاہ تم دغه سلطان وایي چې هغه سره سړي سره زور پیدا شي دغه ذریعہ سره بهذا د دې خبره اتقولون آیا وای تاسو علی الله فلا تعالی باندې ما هغه لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ تاسو خبرم نه الله پوری بچی تړئ نعوذ بالله قولوا یا ان الذين بشکا کسان یفترون چې دروغ تړي علی الله فلا تعالی باندې الکذب دروغ لا یفلحون دوی بچریم کامیاب نشي دوی به کامیابی ګنا متاع سامان دے فائدہ دا فی الدنیا په دنیا کې ثم بیا الینا من طرف تا مرجعهم واپس راتلل د دوی دی مرجع مونږ سره ده د دوی ثم بیا نذيقهم مونږ به اوروڅتا مونږ به دوی ته اوروڅکو العذاب عذاب الشدید السخت بما كانوا يكفرون په سبب د دې چې دوی و چې انکار کو کفر کو اوس دینه بعد کسی الله تعالی بیانې نقل ذری سره خپل توحید الله تعالی ثابتای او د خلقو ته د رسالت هغه انداز هم خای او دغه انجام هم ورتخای وتلو بیانو کدیتا واوروا بدی باندې تلاوت کدیتا علیهم بدی باندې نبأ خبر اغلوی خبر نوح د نوح علیہ السلام وتلو علیهم نبأ نوح بیانو کدیتا خبر کدیتا کسی د نوح علیہ السلام اظهر کلا قال نوح علیہ السلام لقومی خپل قوم تا یا قومی ازما قوما ان کان کچریوی کبورا درون لوی بوج علیکم بتا سبحان دی مقامی زما د مرتبه زما اوسدل زما پات کېدل پتا سو کی وتذکیری او زما نصیحت تاسو د پاره بیاات الله د الله تعالی پایتون باندې فعل الله نو بس الله تعالی باندې توکل تو مازان سپرل ده فاجمعوا بس تاسو راجمع کوي امرکم مخبلا فیصله هغه امر تاسو فیصله تاسو کار تاسو وشرکاءکم او خپل هغه شریکان هم چانه چې تاسو مدد غواړي ثم بیا لا یکن ندیوی امرکم تاسو په دې کار کې علیکم پتا سبحانه غمتن سپټه خبره سبو چدرونواله ثم مقذوب تاسو فیصله وکي قضا وکي قضاوت وکي الیا زما مبارکی یا ما سرا ولا تنذرون او ما ته مهلت هم مرا کوي چلنج دی بقدا د نوح علی السلام تاسو غفدایان تاسو چې ما چې چانه یاروي اغا دا ټول سوا د الله نه راجمع کوي او بیا سم چې کوسوي لا سم خلاص وي اغا سره سره وکي نو دا کو پویو چې د دې قوت خو نشته قوت الله سره دی او الله دې ملګری دی فان تولیتم بس کچری به تاسو واوړې دای مخم واړو فما سالتکم نزن غوانم تاسو نه ما سوال نه کړي سالتو ما سوال نه کړي ما منه نفي ده نه ما سوال نه کړي من اجر صد بدلی مزدوری ما تاسو نه پیسې غونې دي غوښتي په دې باندې ان اجر نه بدل زما نه مزدوری زما الا مگر دا علی الله فلا تعالی باندې و امرت او ما ته حکم کړی شوی دی اندا چې اكون چې شمس من المسلمین د مسلمانانو نه دا ګوره مخکینی خلکو نوم هم مسلمانانو اسلامو دا دي خلکو ګډوډ کړي دی او موږ باندې دا نوم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دراتلونه بعد چې دا اسلام دی موږ خو مسلمانان نو حالانکه دا ټول مسلمانانو خو دې ځان ته نیوی نمونه خوخړل او هغه نمونه سره دا تقسیم شو او دا خبره تاکید تاسو ته بار ذکر کومه چې زموږ استاد د مسلمانانو کې د بیماری راغلي دا د مسلمان په ځای باندې هغه د فرقې په بنیاد باندې چې کم نومي خو د هغه ډېر خوخته حنفی ته حنفی وایا په ډېر زیات خوشحالي
سلفي د سلفي وای په غیر زیات خوشحالي بریلی ته چې بریلی وای په ډیر زیات خوشحالي دا هغه تقسیم د چمګه کړه ده او حال دا چې الله نو موږ باندې مسلمانې خو ده اومده کوي چې وای په دا میدانونه کې خودل نو اسلام نه لری کړل نو هر دایره یو احاطه وی هر دایره چې واحد هغه یو حد وی او د اسلام داسې ده چې د دې حد الله تعالی سره ته دینه چې وری اوزي بیا په کمه کمه دارو کې تقسیمېږي بیا خو حد نشته فکذبوه بذو دروغزنو غن اغا نوح علیہ السلام لوط هغه ته دروغ نسبت وکړو فنجیناهم موږ نجات ورکړو هغه ته نوح علیہ السلام ته ومن او هغه چاته هم معه چې هغه سره فی الفلک بکشتای کې وجعلناهم او موږ جوړ کړل دوی خلائف د کشتای کې سوار شوی کسانو ته دې ته اشاره ده دا مو جوړ کړل خلیفګان نائبان هغه پسې ورستو راتلونکي واغرقنا او موږ غرق کړل الذين کسان کذبوا چې دروغ غنلیو بیا آیاتنا زموږ آیاتونه دروغ نسبت کړو زموږ آیاتونو ته فانظر بیا وګورا کیف کان څنګه شو عاقبت المنذرین اخر انجام د او خلقو چې يرول شي وو المنذرین چې هغه ته ير ور کړی شوی وا ثم بیا بعثنا موږ راولګل مقررم کړل پیدا وکړل من بعده ورست ددنا رسلا نور پیغمبران نوح علیہ السلام نه بعد ونور قومونو کې الى قومهم داغي قوم طرف ته فجاءوهم بس راغل دا پیغمبران دوی ته بالبينات پخکار دلایل سره فما كانوا بسنو دوی دغه قوم د دې پیغمبرانو ليؤمنو چې ایمان راوړل بما په هغه کذبوا چې دوی دروغ نسبت کو به هغه ته من قبل دین وړاندې كذلك هم دغه رنگي نتبعو مونږه مهر لګو على قلوب المعتدين فزرون د زیاتی کوونکو هغه چا باندې جگہ زیاته کوونکو وی ظلم کوونکو وی ثم بیا بعثنا مونږ راواستول من بعدهم رسل د دوینا ان دغه ډلې د پیغمبرانو نه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الله تعالی یو وخت هم بغیر د پیغمبر نه پر خو نه ده او دا کار د آدم علیہ السلام نواله تر قیامت پورې بجاری وي د الله طرف نه دا پیغام رسانی دا بجاری وي مخکې په پیغمبرانو باقاعده د الله طرف نه به یو سړی مقرر کېدو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بعد د امت الله تعالی د ذمہ داری ورکړي ده نو څوک چې دا کار کوي دا باقاعده ان تاسو ډېر خوش قسمت یې موږ تاسو الحمدلله چې موږ تاسو الله تعالی هغه کار ترجمه کړیو یا کینولیو یا موږ سره فکر پیدا کړی تاسو سره فکر د چې الله تعالی یې کنه نه دا هغه یو فکر دی هغه یو کار دی چې کوم حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کار منصبی وو ګورې دې باندې انسان پوي کوي یو کار داده لکه مثلا زه یو کس استوما چې ته ماته یو ګلاس اوبر راوړه نو د اصل کار ته شو کار منصب د سره د اوبر راوړل اوس د اوبر راوړل د پاره د بعض ضرورتونه دي لکه مثلا د تلال سفر ضرورت ده د خرچې ضرورت ده د پکاره چې کپڑی وي د پکاره چې ګلاس او پیجنی هغه د پاره د سره علمي هغه د پاره د کولر معلومي وغیرہ وغیرہ دا ټول شیونه د ضرورت دي په هغه کار باندې چې کوم نه مقرر کړی شوی دی نو پیغمبر علیہ السلام یا نور پیغمبران د دې یو هغه کار دی چې کوم د دې منصب وو کوم باندې چې دا معمول کړی شوی وو او هغه کار د الله طرف ته را بلنه او د پیغمبر علیہ السلام دغه قران باندې پویدل بیا د خلقو ته رسول دې لپاره خو اخلاق ضروری دي الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي د لپاره علم ضروری دی الله تعالی غته ورکړي او تم حاصله وا د لپاره ستانو ان څومره چې د کار د لپاره ضرورت دي په دا ډېر ګوره کې هر خبره ده الله تعالی دې موږ تاسو باندې پوری کی موږ هغه ضرورت مقصد ګڼل دي او کوم چې مقصد ده هم تقریبا خالص پر خو ده دا ټول د ضرورت دي د اضافي اعمال د دې لپاره اصل کاردار اصل کار تاسو مخ ته کوم کتاب پروت ده دا اصل کار د نبوت او اصل کار د دعوت هم دې باندې پیغمبر علی السلام هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اغار استول الشوى وبالهدى فدې باندې دا الله تعالی علی ګرځي لپاره او دعا د ابراهيم عليه السلام انداوا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم باقاعده دعا د ابراهيم عليه السلام چې دې کار د پاره پیدا و مقصد نبوت تک نو دا ډېر اهم کار د الله تعالی د متاسو نه دغه کاروالي او الله دې موږ ته آسان کړي او الله تعالی دې دغه نعمت موږ نه وا مخلص موږ د بد عملو په بنیاد باندې بیا موږ واست ثم بعثنا بیا موږ واست ول دوی نورستو موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام الى فرعون تا ان دا موسی او هارون علیهم السلام دا ورونو د نورستو به عیسی علیہ السلام بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا غ نورستو دا کار چې څوک کوي هغه د دې ډلې نه
هغه د الله تعالی کار کوي دا په حقیقت کې د الله پارټي ده دا د الله کار کوي الى فرعون تا وملئه او د مشران تا سرداران تا بیااتنا اخبل نشانات سرا فاستكبرون اغي غرور کو اغي تکبر کو وکانو او شذوی قوما يقوم مجرمان گناهګاران فلما بهر کله جاءهم چراغ اغوی ته الحق حق من عندنا زمون طرفنا یعنی د الله طرفنا الله فرمایي چې مون طرفنا یعنی هغه معجزې د پیغمبر د رسول الله د موسی علی السلام غ دعوت قالوا اغوی اولی ان بشک هذا دا لسحر جدود مبین خارا قال اولی موسی علیہ السلام اتقولون آیوای تاسو للحق د حق مبارکی لما اغجاءکم چراغله د تاسو ته یعنی دا کم حق تاسو تراغله دی باره کی تاسو وای سحر هذا آیا دا جادو ده هم دی باره کی تاسو دا خبره کوي ولا يفلح الساحرون نو خبره دادا چې جادوګران خو کامیابیږي نه او زه الله طرف نه خبره کوم او کوم په جادو نو ما د بار کامیابی نشته بیا قالوا دوی اولی اجئتنا آیت راغلی مونږ لتلفتنا د دې لپاره چې تمونږ واړوي عما د هغه عبادتنا یا هغه طریقونا یا هغه شیوننا وجدنا چې مونږ مندلی دي علیه باغ باندې آبا انا لار نک خپل هغه مشران خپل وتكونا او دې د پاره چې شیدې لکما تاسو دواړو د پاره ان موسی او هارون علیهم السلام د پاره الکبریا او لوی سرداری مشری کرسی بادشاہی اله مناسک کوي فل ارض بزمکه کی او دا اعتراض د فرعون صرف یوازې نه وو ته چې کله دا کار کوي چې دا دین دې د الله نافذ شي او د الله تعالی حاکمیت دی غالب شي او ستا حاکمیت چې ارتنم تا ور کړی دی کتا د جمهوریت نوم ور کړی دی کتا د سیکولر نوم ور کړی دی کتا مثلا شوعین څنوم چې تا ور کړی دی سیاست نوم دی ور کړی دی بل نوم دی ور کړی دی بل نوم ور کړی دی بهرحال خو چې تکل وای چې دین اسلام دی غالب شي دین اسلام دی غالب شي نو بیا تا باندې دا الزام لګی دا کرسي وړي دا د کرسي نو کرسي غواړو کرسي ولې نه غواړو خو کرسي ځان لپاره نه غواړو کرسي د الله تعالی د حاکمیت لپاره غواړو او داغه مسلمان ذمہ داری ده الله تعالی د دین وته نه غالب وي د دین دی غلبه په کوشش کوي او هغه کوشش په نتیجه کې چې کله الله تعالی د ذمہ داری ته درکې نو تا لپاره خدمت بزیات شي ته نورم امتحان کې مشکلاتو کې براشي او دا الله تعالی حاکمیت بیا وما نحن او نه یمغا لکما پتاس دوړ باندې بمؤمنین ایمان راوړونکي وقال اول فرعون دوی ته اولی هیتونی راولی ماتا بكل ساحر ټول جادوګران یا هر یو جادوګر علیم چې پوهوي پوی جادوګر راجمع کوي ماته دا جادوګر د سره مقابله کوي فلما بهر کلا جاء چراغ للسحرة او جادوګر قال اولی لهم دویتا موسی علیہ السلام القوا واچوي ما اغا انتم القون څه تاسو پیش کوي مخامخ شي څه کوي تاسو فلما بهر کلا القوا چې اغي واچو یا اغي پیش کو اغه شي چې اغي پیش کو قال اولی موسی علیہ السلام ما جئتم څه راوړي تاسو به په دې سره السحر دا جادو ده ان الله بشکل تعالی سيبطله زرد چې باطل بکیدا ناپاک بکیدا ختم بکیدا باطل چې څنګه معنا ده ان الله بشکل تعالی لا يصلح نه برابرې اصلاح نه کوي عمل المفسدين عمل د مفسدانو د فسادیانو الله اصلاح نه کوي د فساد کوونکو خلکو ويحق الله او الله تعالی ثابتي الحق حق خبره صحیح خبره بکلماته پخپل حکم سره پخپل کلمو پخپل حکم سره ولو کرها اگر کبد غني المجرمون مجرمان دا خبره مجرمان خدا خبره خامخا په بدلږي چې الله خپل حکم سره حق ثابت کی فما آمنا بس ایمان را نوړل موسی علیہ السلام د پاره لفظي معنا ده یعنی په موسی علیہ السلام الا مگر ذریه د دې معنا اولاد ده او دا بار په قران کې استعمال شوی هم د لفظ دینه مراد د تلک دیش تک التسو ګرمي نه تنګيږي بیا ورته وای نو دی خو دې راشي څنګه کسان دیږي او کنه تنګيږي نو موږ در باندې خپانه یو ذریه اولاد موسی علیہ السلام په قوم کې چې کوم خلکو ایمان راوړیو د فرعونانو نه عمالقونه دلته اشاره د فرعون د قوم ته ده کنه هغه طرف ته اشاره ده نو دا یو څو نوجوانان او عموما چې پیغمبرانو دعوت پیش کړي ده نو اول ملګرتیا ورسره نوجوانانو کړي
او دلته خاص ذکر نوجوانانو زکه وکړو چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم دغه دور هغه سره هم نوجوانانو او دا نوجوانان په معاشره کې به کمزوریم ګڼل کېدل لکه عمار لکه خباب لکه عبد الله ابن مسعود هم دا نوجوانانو او علي رضی الله عنه کوم عمر وټول نډیر هم دا غره نور نو هغه نوجوانانو ډلې ته اشاره ده او دته مناسبت یا مطابقت کوي الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم په حالات باندې د موسی علی السلام نو موسی علی السلام باندې هم د ګرنګي نوجوانانو یو څو کسانو ایمان راوړل د فرعونانو نه من قومه د قوم د هغنا علی خوف پیرا من فرعون د فرعون او يردل او مشرانو به د مشکشرانو باندې کول چې مر راوړي هم ته مصیبت راوړي دا موږ بونی سي او موږ بچیل کې واچي موږ ودا چلو شي موږ ودا چلو شي او نوجوان خو چونکی جذباتي او بل تعالی باندې اعتماد شي ور جوړ شي نو هغه چې څومره کار کولی شي هغه خو بیا مشران شي کولای هغه علمي کار وي او هغه جسماني کار وي وان وملئهم او داغه د مشرانو نه ان يفتنهم چې کني عذاب ور کی دوی تا سزا ور کی دوی تا فتنه کې بوا شي دوی نو ځکه ایمان نه راوړو وان فرعون کنن فرعون لعال اغا اوچتواله کړو زورور وو اعلاو بل ان الكبرياء کړي والوی کړي وا فل ارض پزمکه کی وانه بشکاغا لمن المسرفين د اسراف کون کو نو ان حد نه اوریدون کو نو وقال اول موسی موسی علیہ السلام یا قوم ادم قوم ان کنتم کچری تاسو امنتم چې ایمانم راوړی وی بالله تعالی تعالی باندې فعليه نو بس هغه باندې توکلوا تاسو ځان وسپارئ ان کنتم کچری تاسو مسلمین مسلمانان کوا کیمه ایمان راوړی نو الله باندې ځان وسپارئ فرعون نو دغه د ډلې او د سردارانو او د قوتونو نه یریږي ما بیا الله ځان وسپارئ ځکه چې الله د هر قوت نه لوی قوت خاوند دی فقالوا ندوی اولی علی الله بلا تعالی باندې توکلنا مونږ ځان سپارلې ده ربنا اے رب زمونږه لا تجعلنا جوړ مکی مونږه فتنه ذریعہ د امتحان ازمایش مونږ باغ ازمایش کې رامولې د دې لقلیل قوم اغه قوم الظالمین چې ظالمان دي نو مراد څه ده اے الله تعالی د ظالمانو قوم مونږه اغه د پاره د فتنې او د ازمایش ذریعہ جوړ نه کی چې مونږه ازمایش راولي مونږه جیل کې واچي مونږه اونیسی مونږه ملکی مونږ ته سزاګانې راکړي او دغه دعا نن سبا تاسو کوی د حالاتو مطابق چې الله تعالی مونږه د دې زورور په ازمایش کې رامولي لا تجعلنا فتنه مونږه جوړ نه کی الله تعالی یہ فتنه لقوم اغب لقوم الظالمین اغه قوم ظالم تا فتنه لقوم الظالمین ونجينا امغه تخلاص راکي امغه خلاص کی نجات راکي امغه ته برحمتک په خپل رحمت سره من القوم الكافرين قوم الكافرانو نا واوحينا امغه وحي وکړه الى موسی عليه السلام ته اخيه او د ورور هارون عليه السلام ته ان تبوا دا چې جوړ کړي تاسو لقومکما خپل قوم د پاره بمصر په مصر کې مصر لفظي معنا خار ده او د مصر نومم خارو خو عام طور باندې په مصر باندې باندې راځي خو عام معنی چې کله راشي نو خار مصر په مصر کې بیوتن کورنا وجعلوا او جوړ کړي بیوتکم خپل کورنا قبلتن پکې یا زایونه د قبله یا د کور تعمیر دا سیو کوي چې هغه کې تاسو لپاره قبله معلومول اساني هغه تاسو تمود اساني او دا عموما کله کله داسې کمرې یا داسې کورونه په خلکو نقشو کې جوړي چې د منځ کول ګرانی پکې لکه هغه قبله طرف ته مخامخ کی به د نور خلکو په کې لار بند شي وغیرہ نو یا مقام جوړ کړي چې هغه کې تاسو منځونه کوي او حکم د موسی علی السلام د پاره او موسی علی السلام ته د پاره او چې دا فرعون نه تاسو یریږي او دینه ځکه چې دا غلامانو دا غي د فرعون د قوم نو تاسو خیر د کورونو کې منځونه کوي او تاسو ته اجازه ده او الته تاسو داسې تنظیمات وکړي تاسو کورونو کې هغه کار کولای شي خدا حکم کچې موږ د پاره شي نو موږ رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم بعض صحابه کرام ته په کور کې د مانزه ده جوړ کو او بیا پیغمبر علی السلام هغه ته باغی کې مونږ هم کړی ده د نوافلو د پاره یعنی فرض خو په جمعات کې دي کنه الا دا چې معذور وي یا زنانه وي یا د عذر په بنیاد باندې نو پکار دي چې کور کې امتیاز یو ځای جوړ کړی وي چې الله تنوافل کوي ځکه چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي چې کورونو نه قبرونه ما جوړوي تاسو خپل هغه اضافي منځونه په کورونو کې کوي او هغه ډېر فائدې کور ولا مزد کی ماشومان مزد کی کې ماحول جوړ شي د مانزه او هغه کې باقاعده د هغه باره کې خبره وشي د الله تعالی باره کې نو هغه طرف ته اشاره ده هم تاسو کولای شئ او کولو پکار دي واقيموا الصلاه او قائم کئ من وبشر المؤمنين او زیر ورک مؤمنانو ته
وقال اول موسی علیہ السلام ربنا اے رب زمونږه انک بشکت اتیتا تا ورکړه د فرعون ته وملئه او د مشرانو ته زینتن د دنیا خایست یا د دنیا وسایل ندا معنا کوا پټول باندې برازي دغه چې زینت خو کله انسان بزین کې راځي د شکلونه صرف خایسته وو نه الله تعالی د دنیا زینت ټول ورکړو وسایل ورکړي دغه وخت و اموالا او مالنا فی الحیات الدنیا بجوند دنیا کې ربنا یا رب زمونږه لیضلوا دې د پاره چې دوی په دې د وسایل د گمراهی ذریعہ وګرځي د نور خلقو دې د پاره چې دوی گمراه کی عن سبیلک استاد لارنا ربنا اے رب زمونږه اتمس تلری کی تبا کی پنا کی علی اموالهم مالنا دوی وشدد او سختیو کی علی قلوبهم د دې پزړونو باندې فلا یؤمنو دو ایمان نراوړي حتی ترغه وخت پورې يرول عذاب چې دی وګوري عذاب الالم غدردناک عذاب نو دا چې کله پیغمبر مایوس شي او د اندازه ولګي چې د اوس ایمان نراوړي د قوم زما یا د سړی وغیرہ نو بیا هغه ته الله تعالی په مرضی باندې هیڅ پیغمبر د ځان خو خبره نه کوي هغه پیغمبر وي معصومي نه دا څنګه چې کني موسی علی السلام فرعون د بسیط په تخیری کولی یا ول په خیرو باندې شروع کړي و اته پته ولګي چې دا اوس نور د وجود او دا هر چا د پاره پیغمبرانو په دې کې څوک هم تاسو تراشي تاسو د پاره هم د کرنګي ده چې کله ته پوښی چې د خپل ته دعوت ورکوما منی نه راضی نه او دغه وجود یا مالداری یا دغه طاقت اوس نور خلقو د پاره باعث فساد ده یا کوم خلقو چې ایمان راوړل دا به سوال ایمان نه به باغی وخت ورته خیره کوه دغه چې هغه نور د پاره اوس نقصان باعث جوړیږي او یا غنی مسلمانان چې شوی د غیر لپاره د بیا د اوړېدو ذریعہ جوړیږي قال اولی الله تعالی قد پتاکی سرا اجیبت تا ته جواب در کړل شو ان تا دعا قبول کړل شو دعوتکما دعوت استاسو دواړو کما صيغه تسنیه ده دو کسان موسی او هارون علیهم السلام فاستقیما بستاسو دواړه ثابت قدم اوسې گئی استقامت اختیار کړي ولا تتبعان او تاسو پیروي مکوي سبیل لار الذين دعوا خلقوا لا يعلمون چې هغه نه پوهیږي وجاوزنا امغه پور کړل به بني اسرائيل د دې مخکې تفصیل شوی دی ورستو شعرا کې هم روان دي شعرا 61 نه 63 پورې 61 او 63 پورې البحر دریاب یعنی د دریاب نه فاتبعهم بذوی پسې ورپسې شو فرعون وجنوده او لخر د اغه د فرعون لخر چې موسی عليه السلام راګیر کو بغيان په ظلم سرا او عدوا او په زیاتی سرا ان دا ظلم کو زیاته کو چې موږ فرعون راګیر کو حتا تر وخت پورې اذا هر کلا ادرکه الغرقو چې راګیر کو د غر کې دلو راوی نیول غر کې دلو ان دې په ډوبېدو شو کله چې د بزوس پوښو د مرګ فرشتي ولې دي چې د غدیراغلی وسرنه سا اخلي ساو باسي قال نبي او علي فرعون آمنتو ما ایمان راوړې ده انه بشکا لا اله نشتبل معبود الا مگر الذي هغه معبود ته هغه ذات ده آمنت چې ایمان راوړې او به باغ باندې بنو اسرائیل وانا اوزهم من المسلمين د مسلمانانو نه یما نو په دې وخت کې به ایمان راوړو د فرعون چې کله دا ډوبېدو نو د خبره په سورته نساء کې تیر شوی دا آیت نمبر 18 کې اتلسم کې تاسو به نوٹ کړئ یا اتلسم کې چې ولیست التوبه للذین يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت هغه وخت کې خو به توبه نه قبلې کې چې کله د مرګ کیفیت پیراشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې یتغرغر لفظ ده یعنی کله د غرغره شي یعنی د مرګ د ساته د مریض تر اورسیږي د وګوري د مرګ فرشته چې ښکارا شو بس او دا کیفیت موږ تاسو څنګه نشو مولا جلاله راغله او چې راسي نو بیا بيونه بیا خو وتلی ولا تعالی موږ باندې هغه فرشتي را نه ولي کوم چې د عذاب دي انا جواب تو سور کوي چې اوس ایمان راوړي دا د برنه او چې پوي چې اوس ګر چې ختمه کې اوس ایمان راوړي اوس کې وقد پتا کی سرا اسویتا تا نفرمانی کړي دا قبل مخکې د دینه مخکې تا نه ور ایمان نه راوړو وکنت او توی من المفسدين د فسادیانو نه فاليوم بس ننردی ننجیکا مونږه خلاصې درکو تا نجات درکو تا پس سرا به بدن کا استا لاش سرا ممی لاش د فرعون راش الله تعالی په خپل معجزې بنیاد باندې سیټ ته وېستو او هم د کرانګي بیا او
او دا تقریبا په 1800 کې یعنی د 1300 صدی نه وروسته هغه مندل شوی دی او بیا پیژندل شوی دی چې دا د فرعون لاس دی. دا اوس وځنه دا اوس تقریبا یو 200 کاله به تقریبا کیږي او دا دومره کارونه الله تعالی د محفوظ ساتلو. اوس با کدا په مصر کې دی او اخبارونو کې په دې رسالو کې مراد خلک کی ګوري مونږ بس تعالی ته حفاظت ورکو ستوبه لتكونا د دې لپاره چې تشی لمن د هغه چا د لپاره خلفقه چې تانه ورستو روان دي ان ورستو نسل آیت النخا نشانه هغه د لپاره نشانه جوړ شي نشانه عبرت جوړ شي هغه د لپاره وانه یقینا کثیر ډیر خلق ډیر من الناس د خلقنا ان آیات ډیر د خلقنا عن آیاتنا زموږ د آیاتونو نه لغافلون غافل دي ولقد فتاکی سرا بوأنا امونگا دے ورکڑیو بنی اسرائیل تا مبوأ صدق زید درشتینی یعنی خیستا خپل مزیدار ورزقناهم امونگا روزی ورکڑیو خوراک مور کڑیو اغیتا من الطیبات دپا کشوننا فمختلفو بس دوی اختلاف نو کڑے حتی تراغ وقت پوری جاءهم چراغ اغویتا العلمو پوها د پوی نه بعد اختلاف وکړو یعنی سره خو نه پویږي غلطي وشي کنه دا امکان شته د اصلاح امکان نشته او د معافي امکان نشته نه خو پوی شول نه بیا انکار وکړو غنه بعد ان ربک بشک رب دستا یقضي فیصله بو کی بینهم د دې پمنس کی یوم القیامت برز د قیامت فيما باغت کی کانو جودی فی باغ کی یختلفون چې اختلاف وکاو فإن كنت بس کچریت فی شکن بشکی مما دهغنا انزلنا چې موږ نازل کړی دی الیک استا طرف ته فاسأل بس پختنو کا الذين او خلقنا فاسأل الذين بس پختنو کا او خلقنا يقرؤون الكتاب چې هغه تلاوت کوي لولي کتاب من قبل کتا نوړان دی لقد بتحقیق سره جاء اکر غل دیتا الحق حق صحیح خبره من ربک استاد رب طرفنا ولا تكونن بستمکیگا من الممترین د شکون کنا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خطاب دی په دې مراد دانه د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شک کو هر سوال کون کې هر شک کون کې هر پختنه کون کې د پیغمبرنا یا څوک هم جوزه پورې دا اوري د فرعون لا څنګه پات شو دا څنګه چل شو دا ولې دا سی دا دې کنه ده او دا و کنه او دا خبر وغیرہ وغیرہ الله اذا سندا همدغه چې کوم الله تعالی بیان کړه ولا تکونن او تمکیگا من الذين اغ خلقنا کذبوا چې هغه دروغ نسبت وکړو به آیات الله د الله آیاتونو یعنی په باره د الله آیاتونو کې فتکونا یعنی کته شی داسي یعنی دا کته شک وکړو فتکونا نشیبت من الخاسرین د توانیانو نا ان الذين بشکا کسان حقت چې ثابت شو علیهم باغوی باندې کلمت ربک کلمات استاد رب یعنی فیصله استاد رب حکم د عذاب لا یؤمنون ایمان نراوړي ولو جاءتهم کثیر راشدویتا کل آیت هر قسم معجزه هر قسم نشانات حتا ترغه وقت پوری رول عذاب چې دی وګوري عذاب الالم دردناک فلولا كانت قريه امنت باول نشو یعنی نشو هیڅ یو کله كانت شو اغا اغکلی ته اشاره قريه کله امنت ایمان راوړې وې فنفعها نو فائدہ به رسولي ودته ایمان هو ایمان د یو کلم داسې نو یو کلم یو قوم داسې نو چې ایمان راوړې وې نو ایمان به ورته فائدہ رسولي وې هغه محاوره معنی داسې ده یو قوم داسې نو چې ایمان راوړې او چې ایمان راوړې نو فائدہ به رسولي و الا مگر قوم یونس علیہ السلام قوم سوا د یونس علیہ السلام قوم نه چې هغه ته ایمان راوړو او فائدہ ورته ورسوله یونس علیہ السلام خپل قوم ته دعوت ورکاو او د تفصیل خبرو سورہ چې سورہ انبیاء کې هم بیا تفصیل ده او بیا هغه ته الله تعالی طرف نه خبر راغله چې دی باندې به عذاب راځي ځکه چې مانی نه او دی د قوم یې راو چې تاسو باندې به عذاب راځي پدې کې د عذاب علامات شروع شول هوا شروع شو سیلې شروع شو دی پوښل چې عذاب راځي او ورځ راغله نو دی فورن خپل بچی خپل زنانه حتی چې خپل زناور سروي هم وستل میدان ته ولای نه معافي غوته چې علمګه معافي غواړي نو الله تعالی د دې د معافي قبول کړ بیا په دې مفسرینو اختلاف ته چې آیا دا عذاب نه وو کدا الله تعالی په دې باندې اضافي رحمت کړو او کدا یونس علی السلام د خپل وخت نه مخکې د وتلو هغه یو احساس وغته ورکول دغه یونس علی السلام په دې وخت کې د قوم نه وته او دغه د وتلو الله تعالی حکم کړی نو
چې دوله څنګه چې نور پیغمبران تعالی کوي چې اوزه سار وخت اوزه شاته مګوره بیا اوزه په دې وخت اوزه وغیرہ نو د صرف اندازه ولګولا چې عذاب راځي نه دې بلاړو نو دغه وتل د الله تعالی د حکم نه مخکي د الله تعالی خو خنوا نو دی وجنه الله تعالی د قوم ته معافي وکړه او هغه الله تعالی د مشي د ماهی په خېټه کې الله تعالی ژوندې اوسو او دا کار د پیغمبرانو کار د ګناه نه وي د پیغمبرانو کار اجتهادي غلطي وي او د اجتهادي غلطي زموږ استاد حیثیت بیل ده موږ د پاره شاید چې الله تعالی اډو موږ داغه ګرفتونه کې پاغه باندې څنګه چې اجتهاد کې غلطي کې دی شي خو د پیغمبرانو درجه ډېره بلند ده هغه مو درجه ډېره بلند ده معصومه ده ناغي بنیاد باندې الله تعالی هغه تبیا هغه مای کی کیسه اور استرازیه و تاسو به جواب راي اسنات الابرار سيئات الابرار اسنات الابرار سيئات المقربين سګشي دا حدیث شي ما ته خو یاد معلوم نه تاسو تفصیلی وای اسنات الابرار سيئات المقربين سیاغه دي جی جی ما ته نه معلوم نسی البته دا غي نمونه دي چې څور کړی ته تاسو ټول تفصیل ما ته وای پیغمبر په باره کې وایي کنه چې د دوی چې کومه اجتهادي غلطي دي ګناه نشته جی 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 یعنی دا نیک خلک دا حسن خلک جی 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 یعنی د نور خلک او ته ګناه نه جی دوی ته ګناه جی دا منشياتي شي نه دا خو د قران کریم نه او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ټول ژوندۍ په دې باندې کواده اځکه چې پیغمبرانو باره کې الله تعالی فرمایي ورسره د یوسف علی السلام کې سره راځي هغه هم تاسو وګورئ پیغمبران چې الله تعالی معصوم اون ساتي بیا په دې خبره باندې اعتماد نشي کېدلی او د دې معصوم ساتل یعنی د دې پاک ساتل د ګناهونو نه دا د هغه پیغام رسانی لپاره ډیره ضروری خبره ده چې کوم پیغام دی تعالی ورکړی د خلکو ته ورسول کما مثلا الله دې نه کوي الله تعالی دې متمافیو کی صرف د مثال په بنیاد باندې نقل کومه دا هغه په بنیاد باندې کومه چې الله تعالی دې دا شکم زموږ په ځل کرامه ولي خو که یو خبره داسې ثابت شي یا زموږ په ځل کې راواله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته نعوذ بالله کمه کړي یا دلته زیاته کړي یا دلته خبره صحیح نه ده کړي نو دا ټول احادیث به مشکوک نشي او دا ټول قران کریم به مشکوک نشي چې یو سړی یو ور غلطه خبره کوي شي یا غنه لګه ګناه کې دی شي یا غنه لګه غلطي کې دی شي نو غنه غټه غلطي ولې نشي کېده نه غټه غلطي کې دی شي نو دیو جناب پیغمبران چې کوم دي دا د الله تعالی طرفنا او دې دا مراد هم نه ده په سورۃ یوسف کې راځي ته ان شاء الله به تفصیل تاسو وایم د دې دا مراد نه ده چې هغه د الله تعالی د انساني ضرورت مطابق هغه خواهشات نه دي ورکړي چې کوم نور انسانانو ته ورکړي نه خواهشات د نور مقابله کې د پیغمبرانو د نور مقابله کې زیات دي خواهشات نه مراد زموږ نفسانی هغه شیطانی خواهشات خبره نه کومه هغه قوتونه چې هغه بنیاد باندې موږ توجه کیږي مثلا د بدکاری د پاره د نور شینو لپاره او دا په حلال باندې خدا ضروری دي حلال باندې دا ضروری دي نو چې ضروری دي نو پیغمبرانو تاریخ تاسو وګورئ څه ودونه غوړي او ټول ضرورتونه الله تعالی هغه په جسم کې الله تعالی هغه پوره کړی دي نو دا ټول شیونو د شتوالي باوجود دا ټول شیونو شتوالي باوجود الله تعالی هغه پات ساتلی دي اومدک دغه د هغه درجه د اوچتوالي چې سره د دې چې دا خواهش دا هغه باوجود هغه الله د یاري نظام بچو ساتي هغه د وجنه پات شو دا نور بعض شونه دا شي کنه لکه موږ خو دینی سبقونو سره څه شیونه د ډاکټریم کو ما ته ګوډه نو بعضی ټکی مونږه خامخا د عربي یا بعضی ټکی مونږه په ډاکټري کې خامخا داسې اخلو چې هغه مریض باندې اسه خپل هغه روبا چې کنه ما ډاکټري کړی دا سبق مې ویلې ده یا ما هغه دینی سبق کړی نو دیو جن داسې الفاظ چې په حدیثو کې دا الفاظ نه وي ناګه د پرنه البته دا خبره دا ټیک خبره دا صحیح خبره دا خبره چې تاسو کومه کوي دا عمدک کرانګي خبره ده او دا د الله د کتاب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول احادیث په دې باندې کوي دا پرويزيانو چې کومه فرقه جوړه شو پرويز کنه او دې احادیث نه مني دا حدیثونه بغیر د قران کریم تشریح کوي دا څه بنیاد باندې جوړه شو دې د احادیثو رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې شک پیدا شو دی تا او دې دا شک پیدا شو چې کنه دا کوي دروغ هم کې دی شي او دا غلط هم کې دی شي دا ورستو خلکو په ګډوډ کړی وي او وغیرہ شل خبره ورپسې وتړلې نو قران کریم بیل کو د احادیثونه او بغیر د احادیثونو قران کریم تشریح کیدل نه شي نو هغه تاسو د خپل خبره د پاره تاسو مخه ته وساتئ به تاسو په دې ضرورت باندې او په دې اهمیت باندې او مقصد باندې به تاسو پوهیږئ صحیح ده کنه فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس
لما هر کلا عددی تفصیل سورت انبیاء آیت نمبر 87 اور 88 کے انبیاء وہ اتیایم کے روان دے انشاءاللہ توبیہ وګورو. لما هر کلا آمنو چې ایمان راوړو کشفنا نمونږ لری کړل عنهم د اغوینا عذاب الخزي عذاب د شرمندگی فی الحیات الدنیا پښوند دنیا کې ومتعناهم او مونږه فائدہ ورکړه دوی ته الہین تر یو وخت پوري. ولو شاء ربک کچری خو خواستا رب لآمنا ایمان براوړې وې من اغچا فی الارض چې پسمکه کې دي كلهم ټولو جميعا ټولو به ایمان راوړې وې په جمع باندې یا ټولو کله خو خوي الله تعالی خو اختیار ورکړی دی الله اختیار ورکړی دی یعنی یو ګور یو مشیت ته چې څه د الله خو خوي یو رضا ده پر رضا او د الله په خو کې فرق دی په دې باندې ځان تاسو خامخ خپوي کوي یعنی مطلب دا چې زه یو گزار کوم او دغه نتیجې کې سړی مري د الله خو خره یا زه مثلا بدکاری کوم لازم تاسو بچ کی د الله خو خو زبرنا او غور دې دما هغه د الله خو خو دا ټول د الله خو خو دا الله د خوښ نه بغیر د کارونه کېدل نشي. یو د رضا او هر کار کې د الله رضا نه او هر خوښ د الله د رضا په بنیاد باندې چې کنه الله راضي هم دې په دې باندې یعنی د سړی مړ کوا داس به کوا هغه مري نو د الله خو غلا نه خو نه کېدو دلاله نه هو شوی الله خو نه کدا سي کارو شو د دې ته اختیار درکړې ولا تعالی او هغه اختیار ته غلط استعمال کو او دا هغه چې کوم تاثیر الله چولې دغه نتیجې کې الله تعالی هغه سړی مړ کو دا الله خو الله په راضي نه وو دا الله خو نه و په دې باندې تاسو پر سزا ملوي نو رضا او خو خدای الله په دې کې فرق ده په هر وخت تاسو ذهن کې ساتي د قران کریم چې تاسو وایي چې د مشکلاتو کې تاسو را نشي نو دا د الله خوخه د کوم چې وایي نو که الله د خوخه په بنیاد کوله نو بیا ودا ټول خلکو ایمان راوړل بیا راوړل خدای ته الله تعالی رضا او د نارضا خبر امتحان ده چې څوک د چکم کار دما خوخت دا څوک کوي کم کار کې زمانه د خوخ دا څوک کوي په دې ازمایښت شي په دې باندې نو دی وجنه الله تعالی انسان په تشریع احکاماتو کې کلو پر خو دي آزاد پر خو دي. اف انت ان آیت تکره الناس تب مجبوره کې خلق حتا ترغه وخت پوری یکون مؤمنین چې شوی مؤمنان یعنی په ایمان باندې به مجبوره کې دا خلق وما كان او نشته لنفس هیڅ یو کس د پاره اندا تؤمن چې ایمان راوړي الا مگر باذن الله په حکم د الله تعالی ويجعل الرجس او کیږي جوړي الله تعالی الرجس نپاکی علی الذين بغوا خلق باندې لا يعقلون چې هغه نه پوهیږي عقل نه لري. قل ورته وایا انظروا وګورئ ماذا فی السماوات څه دی پاس مانونو کې والارض بزمکه کې وما تغني او لری بنکی الآیات نشانی والنذر او یری ان یرا ورکول عن قوم دغه قوم لا یؤمنون چې ایمان نه راوړي ان دا څومره نشانات دي خدا نشانات د الله تعالی طرف نه د یرا ورکول د پیغمبر د یری بیانونه کول دا هغه قوم ته ایمان فائدہ نه ورکړي چې ایمان نه راوړي فائدہ هغه ته ورکړي چې ایمان راوړي. فهل ينتظرون نو بس آیا دوی انتظار کوي الا مگر ان نه کوي دوی انتظار مگر کوي مثل ایام الذين فمثال د اغورزو ان د غاز عذاب نه ډک ورزو الذين اغ خلقو خلو چې مخکې تیر شوی دي من قبلهم دین وړاندې قل ورته وایا فانتظروا بس تاسو انتظار کوئ انی ذ چې ما معكم تاسو سره من المنتظرین زهم انتظار کوونکو نه ما لکه چې ته بیان کومه لکه غرزه ګوره کندره غرزه امخ کې سره غرزه دلته بل غرزه بار الله بیان کوي بیا بیان کوي بیا هغه باوجود تور روانه او بغیر د دې نه پويږي تر څو پرې غرزه دلته نه بس ټیک ته تم تماشا کوا زم تماشا کوم بیا تاسو اندازه ولګی مطلب ده ثم بیا نو نجی مونږه نجات ورکو رسولنا قلوب پیغمبرانو ته والذین او خلقوا ته امنو چې ایمان لري وي کذالک هم د غرنګي حقا دا حق ده علینا مونږ باندې یعنی دا د مؤمنانو او د پیغمبرانو په مونږ باندې حق ته چې مونږ داسې ورسره وکړو مونږه بچو او حقا حق علینا مونږ باندې ننجل مؤمنین چې مونږ بچو مؤمنان الله تعالی دې تاسو بچ کی الله تعالی دا درجه مونږ تم راکړي
قلت ورته یا ایها الناس اے خلقو ان کنتم کچری تاسو فی شکن بشکی من دین زما د دیننا فلا اعبد بذ عبادت نکوم الذين دعوا خلق تعبدون چې تاسو عبادت کوئ عبادت هغه معنی تاسو یاد تساتئ بیا مشکلاتو کې نه راځي هغه چې ځین کې بدار شي چې دا بوتان ولا یا مثلا قبرونو ولا یا د دنیا کې د حاکمانو عابدان چې حاکم د عبادت کوي نو دی خو سجده نه کوي نو خبره خو صحیح ده خدل د خو د عبادت درې مفهومونه دي درې معنی دي تابعداري کول د چا عاجزي کول چا د پاره مخصوصي طریقې سره دغه خبره منل نو بده کې هر وخت کې نو په عبادت کې راغی او دا په دوه شینو باندې مشتمل وي یرا او د هر وخت یاد ساته عبادت کې یرا او تما هغه کار چې د یری په بنیاد باندې چانه او کې بس هغه د معبود وګڼو ته عابد شي او چې د تمه په بنیاد دی وکړو د بل چانه بس هغه د معبود وګڼو او ته عابد شي د هر وخت یاد ساته هر وخت یرا خوف او تما په کم کار کې چې د دواړه راشي یا د نیم راشي او چانه راشي بس هغه د معبود جوړ هر معبود جوړ هر کار هر فیصله استا ذاتی ده انفرادی ده اجتماعی ده قومی ده وغیرہ وغیرہ زه عبادت نه کوم دغه کسانو چې تاسو عبادت کوئ سوا د الله تعالی نه ولکن اعبد الله زه عبادت کوم د الله تعالی الذي الله ذات يتوفاكم چې مړکې بتاسو ګوري ای نور دلایل الله تعالی بیانې خدای تعالی ډېر یو خاص خبره ورته کړی ده چې زه د هغه چا خبره منم چې تاسو مړکې او په دې باندې ټول مشرکین متفق دي چې مرګ الله ورکړي کا ګناګار ده کغه کافر ده کغه مشرک په هرې طریقې باندې ده کغه عملی ده کغه منافق ده کغه قبرونو ولا ده کغه بوتانو ولا ده خو چې خبره کوي و مرګ الله سره په دې باندې هغه ان تاسو سوچو کنه په دې هغه تقریبا متفق دي نو چې ته په دې پوېږي چې مړکې می الله او دا چې څوک دې داماد الله د برمه سره ولې نشي او هغه ته به تورځي بیا هغه تاسو حساب کتاب کوي نو حق لري او مغه کس چې هغه ستاسو مرګ باندې قادر دی چې هغه عبادت وکړي شي الکه موږ عام ګناګار خلک سره به موږ کړی نه وي خوای بچ الله بچ کمنو الله بچ کما او فورا په ذهن کې داري و امرت ما ته حکم کړی شوی دی ان دا اكون چې شمس من المؤمنین د مؤمنانو نه وان او ما ته ان حکم شوی دی خبره هم وان او دا چې دا چې فکر وایم هغه په خبره کې پرته وي وان او دا چې ان حکم کړی شوی دی ما ته د خبره هم اقم چې نیک کا صحیح کا سیدھا کا وجہ کا مخ خپل دین طرف ته حنیفا یو طرف کی دن کې پدې کې به ګډون وکوا د نور شي به کې مګډ وډوا ولا تکونن او تمکی کې من المشرکین د مشرکانو نا ولا تدعو او تاسو مرغواړه من دون الله سوا د الله تعالی نا ما هغه لا ينفعك چې فائدہ نشي در کولای تا ولا يضرك او نقصان رسول شي تا فإن فعلت بس کچری داسې دی اوکل فإنك بشکتب اذن په دی وخت کې من الظالمین د ظالمانو نشي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن او کچیر يمسسك ورسیتا ته الله ولا تعالی بضر تکلیف فلا كاشف بس نشته هیڅ څوک لري کون کې اخلاصون کې له دغه تکلیف الا هو مگر سوا د غنا الله نه علاوه بل څوک نشي لري کولای هغه تکلیف و ان يريدك او کچری هغه اراده وکي تا د پاره بخیر اند خګړې د نیک یا د بل څه خیر فلا راد بس هیڅوک نشته رد کون کې د هغه واپس کون کې لفضله فضل د هغه دغه ایمان چې جوړ شي بدغه خوف مې ختم شي او د بل چانه تمه هم ختم شي یصيب وغیر صحیح به په دې ذریعہ سره من هغه چاته یشاو چې غواړي من عباده د خپل بندگانو نه وهو الغفور اوغا بخون کې الرحیم مهربان ده قلت ورته وایا اے پیغمبر یا ایها الناس اے خلق قد تحقیق سره جاءکم راغله تاسو ته الحق حق قران من ربکم تاسو درب طرفنا فمن بس اغسوک اهتدى چې هغه پسې خلاص شي فمن اهتدى بچا چې لار اومندا فانما بس بشک خبره ده بل نه ده يهتدي اغلارا یعنی هغه اومند لار لنفسه خپل ځان د پاره د لفظي معنی ده مطلب څه ده یعنی څوک چې پسې خلاره شو نو فائدہ د ځان د الله تعالی پکې نشته الله وځه چې الله ته څه فائدہ ورسوي فائدہ خو ځا فائدہ خپل فائدې د پاره کوا ومن ضل او څوک چې گمراه شو فانما بس بشک خبره ده بل نه یا دلو اغا بلاری کیږي علینا یعنی بلاری کې دل د اغه په هغه باندې دی بوج به په هغه باندې وی نقصان یو مغه ته ده
وما انا او نه یم علیکم بتاسو باندې بی وکیل نگهبان وتبع وت پیروی کوا ما ده خبر یوحى چې وحی کولې شي الیک تا طرف ته واصبر او صبر کوا حتا ترغه وخت پورې يحكم الله چې فیصله وکي الله تعالی وهو اوغا خیر الحاکمین بهترین فیصله کوونکی دی. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب